نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرینو، بس صرف یو حدیث وایم او بس بیا خپل خبر راټولوم ختموم. اصل کې الله رب العالمین موږ د فاره یو قانون دنیا ته رالیږلی د قرآن مجید په شکل کې. اوس کوم انسان د قرآن سره خپل زندگی جوړه کی دا انسان به کامیاب او کامرانی، کنه دی خپل قرآن نه زندگی واړه دا انسان به ناکامي. او دا قرآن مجید دا به تا دلته نه په دنیا کې نه په آخرت کې به هم تا نه فریدي. چې کله د قیامت ورځ شي حدیث کې راځي حضور علیه صلات وسلام فرمایي وایي چې کله انسان د قبر نه راپاڅي نو دا روجا او قرآن مجید دا به ورته یو ښایسته شکل کې ولاړي او د انسان ته به وایي چې انسانه میدان د محشر خو ډېر لرې دی، میدان د محشر ته ډېر تکلیفونه دي، ډېر مصیبتونه دي، ته به څه رنګې ځې؟ ای مسلمان بنده راځه د قرآن مجید تا خدمت ډېر زیات کړی په دنیا کې، روژه به ورته وایي تا زما ډېر خدمت په دنیا کې کړی، راځه موږ باندې د پاسه کښېنه چې تا میدان د محشر ته ورسوي. بس دا مسلمان به وروخي چې میدان د محشر ته به یې ورسوي او بیا به ورته هلته وایي چې بنده ته دې ځای کې ودرېږه، الله مخې له مه ورځه، موږ ستا دپاره موږ به ستا دپاره سفارش الله رب العالمین ته کوو. نو قرآن او روژه دا به د مسلمان دپاره سفارش کوي. قرآن او بیا د قرآن دپاره څومره زیات تکلیفونه علمای کرامو نیکانو بزرګانو خلکو تیر کړي دي. دې کې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دا د مذهب خاوند دی، د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد دی، امام ابو یوسف رحمه الله غالبا د هم شاګرد دی. د کشر امام د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا په هغې زمانه کې چې په هغه زمانه کې بادشاه معتزلي بادشاه او معتزلي بادشاه علماء کرام را جمع کړل او هغوی مسله وکړه چې قرآن مجید دا د الله دا مخلوق دی، دا غیر مخلوق نه دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مجلس جوړ کو، تقریر یې وکړو، بیان یې وکړو چې قرآن مجید دا د الله خبرې دي، دا مخلوق نه دی، دا غیر مخلوق دی. اوس دا قرآن مجید مخلوق دی که غیر مخلوق دی؟ دا د متقدمینو د سلف صالحینو یو مضبوطه مسله وه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا مسله وکړله، علماء کرام رال خپل بادشاه یې خبر کو چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا مسله کړې ده. بادشاه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راوغوښتو، ورته وایي امام احمد بن حنبل تا څه مسله کړې ده؟ او ورته وایي زه دا مسله کوم نن په جهرن او نن په واضحه خبرو په واضح الفاظ سره دا مسله زه کوم چې قرآن دا د الله کلام دی، دا غیر مخلوق دی، مخلوق نه دی. ورته وایي خپله مسله واپس واخله، ورته وایي نه اخلم. جلادان یې راوغواړئ. بادشاه جلادان راوغوښتل او چې کله جلادان راوغوښتل نو علماء کرام ذکر کوي وایي 30 جلادان یې دا د خپل ملک نه دا مضبوط او سیخه سیخه راجمع کړل او بیا په 30 کې چاڼ وکړو، شپږ جلادان دا یې برابر کړل د امام احمد بن حنبل د یو عالم دین د وهلو دپاره. او چې کله په میدان کې ودرولو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته بادشاه مسله د دلایلو سره تعلق ساتي، علما لري، نیکان بزرگان خلک را دي شي ما سره باندې خبره باندې باس وکړي شي. یا بادشاه جلاد ته وایي، جلاد ته وایي ګزار ولا ورکا. علما کرام ذکر کوي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به دومره په زوره ګزار ورکولو، دومره سخت ګزار به ورکولو چې دا دوره به کله د ده په دې ملا باندې ولګېدله نو دوره به ته واپس د جلاد راچوتوله نو ځان سره به یې غوښه راواړوله، دومره تکلیفونه. او چې کله ډېر وهلو نفس بادشاه جلاد ته حکم کو چې یو ولا په دې لنګ باندې گزار ورکړه. نو په دې لنګ باندې ولا گزار وکړه، دا لنګ به وشلېږي ښکته به د لنګ ختم شي، دا به بې حیا شي، دا به بې پردي شي، نو خلکو ذهن نه به دا مسله وځي. چې کله جلاد ووهلو په لنګ باندې جلاد ښکته روان شي، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اسمان ته وکتل او بس بیا د ډېر وهلو نفس هغه پرتوګ واپس خپل ځای ته راغلی، لنګ واپس خپل ځای ته راغلی او د ډېر وهلو نفس به جیل ته لاړې. په جیل کې یو شاګرد ورته ورغلی وایي حضرت تاسو خو ډېر وهل د یو مسلې د وجې نه وخوړله، خو دا راله ووایه چې هغه وهلو په ټیم کې تاسو چې کله جلاد تاسو له په لنګ باندې ګزار درکړو او لنګ ستاسو ښکته لاړو تاسو اسمان ته بره وکتل، دغه وخت کې تاسو څه وویلم؟ او ورته وایي شاګرده ښایسته سوال دی وکړو. وایي دغه وخت کې ما وویل چې یا الله د یو مسلې د وجې نه یا الله زه بېعزته کېږم، خیر کو زه بېعزته شم، خو یا الله چې ستا په مسله باندې یا الله اصافې نه وځي. داسې نیکان بزرګان خلک او دغه علماء کرام ذکر کوي چې په دغه زمانه کې سری سختي رحمت الله علیه وفات شوی. دا یو ډېر لوی عالم و، دا د ملګری و. وایي دا چې کله وفات شو چا په خوب کې ولیدو چې سری سختي رحمت الله علیه الله د سره څه معامله وکړه. په دې کې دوه روایت علماء کرام ذکر کوي. یو دا دی چې وایي سری سختي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ما ته یو ځل خپل ملګري میلمه راته روټۍ کړې وه چې زه کله روټۍ ته ورغلم نو په یو پالنګ یې راته برابر کړی، نو په پالنګ باندې د قرآن مجید یو ټوکړه پرته وه. نو ما وویل چې زه په دې پالنګ باندې کښېنم او د قرآن مجید دا ټوکړه زه چوته کړم. وایي ما وویل چې او سری سختي رحمت الله علیه ته په دې
دې پالنګ باندې کېنه قرآن ټوکړه به دې چوتې یو غونډه شپه ما په ولاړه باندې تېره کړه خو د قرآن هغه یوه ټوکړه ما د پالنګ نه چوته نه کړه الله راته وویل چې د یوې ټوکړې د قرآن زما تا خاطر کړی دی قدر دې کړی د هغې د وجې نه مې زه سیر استفي رحمت الله او دویم روایت علماء کرام ذکر کوي و یو ورځ زه ناست وم د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په وله باندې مې اودس کاو زما چې شاته مې ښکته مې وکتل نو زما استعمال شوي اوبه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باندې ورتلې هغه مې اودس کول وایي ما وویل چې یا الله زما یو استعمال شوي اوبه په یو لوی عالم فقیه نیک بزرګ او ولي باندې ور روانې دي یا الله د دې اوبه دې په ما باندې راشي نو زه کېناستم د هغه نه لاندې لاړم نو الله راته وویل چې ای سري سختي رحمت الله علیه زما د یو عالم دین قدر دی او په دغې د وجې نه مې ته وبخلې لاړ لاس یې داسې موټی کړی و هغه کس یې تپوس کوي حضرت دا لاس هم ولې موټی کړی دی او ورته ویل چې کله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنت ته رالی صاحب د غنیت الطالبین دا واقعه ذکر کړی و چې کله دی رالی جنت ته رالی نو الله ورته ویل چې امام احمد بن حنبل رحمت الله د یو مسلې د وجې نه د شهادت جام نوش کو د یو مسلې د وجې نه د دومره تکلیفونه تېر کړل زه د ټولو مسلمانانو نه مخکې جنت ته لاړ شم جنت کې مسلمانانو ته قرآن وایه و چې کله قرآن شروع کو جنت ته رالی نو فرشتو جنتیانو په بیش قیمته ملغلر ورخلرې نو ما هم پکې یو ملغلر راونیوله دا په موټي کې دغه علماو دغه نیکان بزرګانو خو زمونږ اسلافو زمونږ بزرګانو موږ ته د تاریخ پرېښودلی دی زمونږ په قرآن باندې که څوک حمله کوي زمونږ پیغمبر په ناموس باندې په ختم نبوت باندې موږ د هغې مال جان الحمدلله یعنې ذرې ذرې ته موږ تیار یو کومه ذره ذره کېږي کومې ذره ذره اولاد کېږي کومې ذره ذره فلار کېږي کومې ذره ذره جهان کېږي کو جهان کېږي موږ به خپل پیغمبر باندې ناموس ته تیار یو دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده ده زمونږ اسلافو موږ ته بهترین تاریخ پرېښی دی زمونږ بزرګانو موږ ته بهترین تاریخ پرېښی دی هغه د خپل وخت د ظالم او د جابر سره مقابله کړې ده انشاءالله موږ به هم د خپل وخت د ظالم او د جابر سره مقابله کوو انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین